حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې زه دا کس د پاره د جنت په اطرافو کې د کور ضامن یم. دا حدیث غور سره وو دا موقع په موږ تاسو کې دا حالت دا موقع موږ تاسو کې هر یو تن ترازی هر یو تن باندې چې دا حدیث موږ تاسو یاد بیا مخې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انا زعیم ببیت فی ربض الجنه وای زه په دا کس د پاره د جنت په اطرافو کې د کور ضامن یم. نو چې په جنت په اطرافو کې ورته کور ملاو شي نو دا سړی په جهنم کې پروت دی سړی په خپل کور کې کنه. نو مطلب بده کې دی حدیث کې دې طرف ته اشاره ده چې دا کس بچرته ځي هم ته بدل جنت په اطرافو کې ولوي زه د کور ضامن یم ذمہ واری ضمانت ظالم نبی علیہ السلام وي په جنت په اطرافو کې د کور د چا نه پاره وي دا کس نه پاره چې هغه په حق باندې د کېدلو باوجود جګړه پرېږدي چې هغه په حق باندې او د په حق د جګړه پرېږدي بس الله کوي بس. دو کسان په میانس کې جګړې مقدمه چې هر شي جنگ جګړه دو کسان یو بل سره په جګړه او یو په حق یو په نه حق باندې خامخا او په نه حق باندې حق والا خاصم په حق باندې او چې کوم په نه حق هغه خپل ځان په حق باندې غړي چې زه په حق باندې نو یو بل سره ډیر مخکې لاړ شي. نو په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حدیث چې زموږ استاسو مخې دی داسې یو موقع رااله جګړې یاد دغه چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس په دغه ټیم کې په مفتو کې بنده د جنت ملاوي خپل دغه پرېږدي جنگ جګړه نبی علیہ السلام اگر کده په حق باندې او چې دې جګړه پرېږدي نو زه ولا په جنت په اطرافو کې د کور ضامن یم کور ضمانت نه زور او دا چا د پاره جنت په میانس کې د کور ضامن یم چې هغه پټو کې هم دروغ پرېږدي پټو کې هم دروغ پرېږدي او دا چا د پاره په اعلی جنت کې د کور ضامن یم چې هغه خپل اخلاق خسته کی په اعلی جنت کې ولا د کور ضامن یم اعلی جنت کې اعلی جنت کم یو دی ها جنت الفردوس اعلی جنت کې ولا د کور ضمانت زور کوم نبی علیہ السلام چې خپل اخلاق خسته کی. چې موږ تاسو د عبادتو اهتمام هم کو خو د دینه زیات زور چې نو هغه موږ اهتمام د خو اخلاق موږ تاسو معاشري کې دې څه ډیر کم او د جنت په مینس کې ولوي د کور ضامن چې پټو کو کومه دروغ پریدي. نو کومه تاسو اکثر بعض خلک دروغ نه وي خو پټو کو کوي مړی ګپ نه در سره لاګو یا څه ګپ نه لاګو نو دا د نیکان خلک هم کوي واشه اسه د دروغ نه ځان ساتي وي جوړیدا په دې ټوکو کې په دې ګپ شپ کې به جوړیدا دروغ ني کنه ونه څه ګپ نه سم کینه بس وکین نو دا دروغ دي دروغ دي نو په ټوکو کې او د جنت په میاس کې ولا نبی عليه السلام عزت کور ضامن چې په ټوکو کې مو دروغ کړی دا دروغ کې راځي کنه الله کوي بس یو منټ کې دراله یو منټ کې پته څنګه راځي واشه دا زموږ تاسو جواب باندې دا خبر عام ده بس یو منټ کې دراله په یو منټ کې پته څنګه راځي دا دروغ دي یو منټ کې تو نه نه بس عمله کې دروغ لیکل کېږي باقاعده دا بالکل دروغ یو منټ کې څنګه تر دې پورې حدیث کې راځي نو صحابي نبی عليه السلام کرو زه وړو کېما د زما مور ماته داسې موټه ونیسو موټه بند کړ نو تیرا شمام والا ګمګه تاسو ماشوم ځان ته دا کو چې د ما سره خرای شي کنه موټه ورته بند کړه شمام در کوم اکثر پای کې سني اسې چې ما سره نو ما تخپل مور د موټه داسې بند اونې سما تیرا شمام در کوم نبی عليه الصلاه والسلام چې ولید د زما مور ته نبی عليه السلام فرمایل وای تا د ماشوم له صد ورکول اراده په دې موټه کې د سوکت اسې تشمیت دی ورته نیسلو نو زما مور به ورته عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کجوره ورا سره یا مر سره وی کجوره مې ولا ورکوله نبی عليه السلام فرمایل وای ښا وای کستا دا موټه دی ورته تش موټه نیولو او دل دې صد ورکول اراده نه و نو دا ټیم مستا په عمل نامه کې دروغ لیکل شي